او زموږ دا کوم مخالفین چې دي نو دوی به داسې خبره وکړم چې دوی لیډر چېرته و چې پیپل پارټي ښه پارټي وه چې بټوس یې پکې و بېنظیر پکې وه نو اوس هغه پارټي راله چې زرداري 10% چې کوم دی نو هغه هلته کېناستی و هغه به تا له دغه کوي پیسې به تا له به سیاست کوي د هغې نه علاوه بلاول چې کوم دی دا به وزیر اعظم سازېږي نو هغه نه هیلې او نه شي دی نه به وزیر اعظم او بل زمونږ مولانا ډیزل به یو خبره وکړم چې کله د پاټسي کې دا راغی او د پیتو ورکړه چې بېنظیر وزیر اعظم سازېږي نو دا وایي چې په اسلامي ملک کې د دولت حکمراني چې دا حرامه ده او دا لحاظه دا وزیر اعظم نه شي سازېدی نو هغه پیپل پارټۍ به سلا وکړي څه چل وکړو رسول الله ورته وایي چې بھائی دله څه ورکړي دا خو پیسو باندې اوس په پیتو ورکړي دا به برابري نو رسول الله بابر ولا چې کوم دی نو هغه ورته وایي څه چل وکړو بیا بل مشران وایي چې باید دې چل وکړي چې دا په افغانستان کې ستاسو سره کېنول چې په افغانستان کې ډیزل پرمټ غواړي او ډیزل پرمټ ولا ورکوي نو دا به مطلب دی چې دا پیټرول وکړي دا ټیک ده هغه کېناسته او هغه د ډیزل پرمټ ورکوي افغانستان دا ګورې ګپ خبره نه ده تفصیل دا مولانا ډیزل چې ورته وایي که نه دا په دغې باندې وایي نو هغه د ډیزل پرمټ ورکړو نو بیا پیټرول ورکړه چې هغه په مجبوري تیز چې کوم دی نو په پاکستان کې د دولت حکمراني چې کوم دی جایز ده بیا د هغې نه پس بیا د راوړو کول بیا ورته وایي چې بھائی شل وګورو رسول الله ورته وایي چې دا خو بس همدا شمس خدای چابي ورکړي چې خوشحاله شي همدا خدا زه نشم مړولی دا نور خدای شروع غواړي او هغه مولا نه دی چې د اولاد پیتو به یې ورکوله چې دا اولاد کې دا کې په بل کې حکمراني چې کوم ده دا حرامه ده اوس یو طرف ته یو مریم ناسته وي او بل ته بله ما هم داسې دی هغه همداسې چې دا پی ډي ایم دی انشاءالله د عمران خان به د خیر سره په 2023 کې وزیر اعظم وي او بیا به وزیر اعظم د نورو پارټۍ ختم دي انشاءالله دا یو پارټي به پاکستان تحریک انصاف پي او دا به انشاءالله دوی ته موږ په 2023 کې هم ثابتو او بیا به هم ثابتو او انشاءالله موږ به دې خلکو ته ښیو چې په دې کې څومره کارونه روان دي او دا به کېږي انشاءالله ستاسو ډېره مننه او ډېره شکریه ستاسو مهرباني